په پیښور کې په یو ورځ کې 4 کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي، یو کس خودکشي کړې ده، 2 کسان چې کوم دي هغه وجلې شوي دي او یو کس چې کوم دی هغه پر اصرار تور باندې مړ دی. خودکشي واقع چې کوم دغه د سربند تاڼې په حدود سنګو کې شوې ده. دلته کاشف نومي کس دی، د عمر 23 سال دی، د زهرجلي شیز خوړلی دی، هغې په وجه باندې د مرګ شوی دی. د رور دی دلدار دغه په ریپورټ باندې پولیس دریافت شروع کړی دی. د قتل واقع چې څنګه ما تاسو ته یاده کړه هغه پهله د تاکال تاڼې په حدود کې شوې ده. د تاکال تاڼې حدود د غریب آباد قبرستان په دې کې کشمالو ولد امیر خان دا نامعلوم کسانو وجلې دی. د وراره د فراز هغه ویلي چې د کم تره چې قتل شوی دی د به د آیسو نشه کوله او دی به کله کله کور ته راتلو. پولیسو نامعلوم کسانو خلاف FIR درج کړی دی. بل واقع چې کوم دغه د مطرې تاڼې په حدود شیر کلي کې شوې ده، چېرته چې معراج علي نومي کس ریپورټ درج کړی دی او پولیس یې ویلي دي چې یاره دوی په خپل کور کې موجود وو، مسلح کسان رالل، د دوی په دې کور باندې ډزې وکړې او په دې ډزو کې د ده تره دی جانداد ولد سمندر خان، د هغه عمر 70 سال دی، هغه په دې کې لګېدلی دی، مړ دی. وجه چې کومه ده یاده کړې ده هغې یاده کړې ده جایداد تنازع. بل مړی چې کوم څنګه ما تاسو ته پر اصرار طور باندې مړ دی نو هغه د کابلې تاڼې حدود دی. دلته په 4 پلازه کې د یو سړي لاش ملو شوی دی، هغه په یو کمره کې پروت و. پولیس وایي هغه لاش چې کوم دی هغه ډېر زیات مسخ شوی دی، خو د هغه شناخت چې کوم دی هغه ثاقب ولد عبدالجمیل په نوم باندې شوی دی.